أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله پاک ته له راټولې شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. عم يتساءلون. دا خلک د څه شي په باب یو له بل نه پوښتنه کوي؟ عن النبأ العظيم. آیا د هغه لوی خبر په باب یعنی قیامت الذي هم فيه مختلفون. په دغه راز ګډ وډو خبرو کې دوی اخته دي، یعنی مؤمنان یې په حقانیت اقرار کوي او کفار ترې منکر دي. كلا سيعلمون. هیڅ کله نه، ډېر ژر به دوی ته څرګنده شي. نه دې کوي دا اختلاف او پوښتنې، زر به وپوهیږي دغه کفار د انکار په عذاب باندې. ثم كلا سيعلمون. هو هیڅ کله نه، ډېر ژر به دوی ته څرګنده شي. ألم نجعل الأرض مهادا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه لکه فرش غوړولې ده، یعنی د تګ راتګ او د ژوند لپاره مو فرش ګرځولی؟ والجبال أوتادا. او غرونه مو د میخونو په څیر خښ کړي دي چې ځمکه پرې برقراره شي. وخلقناكم أزواجا. او تاسې یعنی نارینه او ښځې مو جوړه جوړه پیدا کړي یاست. وجعلنا نومكم سباتا. او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی. وجعلنا الليل لباسا. او شپه مو پرده اچونکې ګرځولې. وجعلنا النهار معاشا. او ورځ مو د ژوند لپاره ګرځولې، یعنی د کارونو او ګټې وټې لپاره. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. او ستاسې له پاسه مو اووه محکم یا ټینګ اسمانونه درولي. وجعلنا سراجا وهاجا. او یوه ډېره روښانه او توده ډیوه یعنی لمر مو جوړ کړی. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. او له وریځو مو پرله پسې بارانونه په تاسې را نازل کړي دي. لنخرج به حبا ونباتا. تر څو د هغو په وسیله را زرغون کړو غلې او واښه. وجنات ألفافا. او ګڼ باغونه. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی، یعنی د ثواب او عقاب په حکم د رب سته. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي او تاسې به ډلې ډلې راشئ. وفتحت السماء فكانت أبوابا. او اسمان به پرانیستل شي آن تر دې چې دروازې بشي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او روان به کړل شي غرونه او شي به سراب، یعنی شګې ځلېدونکې ځمکه لکه اوبه. إن جهنم كانت مرصادا. په حقیقت کې جهنم څارنځی یا ځای د انتظار دی. للطاغين مآبا. د سرکشانو لپاره د ورتګ ځای او هستوګنځی دی.
لابثين فيها أحقابا چې په هغه کې به دوی په مودو مودو پراته وي، یعنی زندودونکي به وي. سرکشان به په هغه کې ډیر وخت بلکې همیشه به پکې پاتې وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا په هغه کې به هیڅ د څښلو یخ کوم شی یا د خوراک وړ څه نه وي چې یخ وي، إلا حميما وغساقا مګر یوازینی شی چې دوی مومي هغه به خوټېدلې اوبه او د زخمونو وینې وي. جزاء وفاقا یعنی دا د هغو د عملونو پوره او بشپړه بدله ده. إنهم كانوا لا يرجون حسابا هغوی د هیڅ حساب تمه نه لرله، یعنی بېشکه دوی په دنیا کې نه ویرېدل او تمه یې نه لرله چې حساب به ورسره کیږي. وكذبوا بآياتنا كذابا او دوی زموږ آیتونه دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا په داسې حال کې چې موږ هر شی لیکل په شمار شمار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اوس خوند وڅکئ تاسې، موږ به له عذاب پرته تاسې ته بل شی در زیات نه کړو، یعنی د عذاب د پاسه بل عذاب. إن للمتقين مفازا خو بېشکه د پرهیزګارانو لپاره بیا کامیابي ده. حدائق وأعنابا باغونه او انګور، یعنی د میوو باغونه او انګور به وي د دوی لپاره. وكواعب أترابا او نوې پیغلې نجونې همزولې. وكأسا دهاقا او ډک جامونه به وي د متقیانو لپاره. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هلته به هیڅ دروغ یا باباییزه خبره نه اورېدل کیږي. جزاء من ربك عطاء حسابا له حساب سره سمه بدله او پوره لورینه ستاسې د رب له لوري. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا د هغه زیات مهربان خدای له لوري چې د آسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې د هر څه څښتن دی، د هغه په مخ کې دوی د خبرو کولو وس نه لري، یعنی هیڅوک به دا وس ونه لري چې د رحمان خدای په مخ کې د چا شفاعت وکړي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا په هغه ورځ چې روح او پرښتې لیکي لیکي ودرېږي، هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې الرحمن رب اجازه ورکړې وي او هغه په دنیا کې حق وینا کړې وي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا هغه ورځ حق ده، نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل رب لوري ته د ورګرځېدو لار دې ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. موږ تاسې له هغه عذاب څخه ویرولی یاست چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به انسان ټول هغه څه وویني چې د لاسونو هغه مخکې لیږلي وي، او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې ای کاش کې زه خاورې وای. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب.